اوس دوی ته دعوت فکر ورکوي چې آیا تاسو د خپل پیغمبر په ژوند باندې غور او فکر ولې نه کوئ؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې خلق د صفا په غونډې باندې راجمع کو او ټولو ته د کلمه توحید د اسلام دعوت ورکو او د یو یو قبیلې د سردار او د مشر نوم واغشتو هغوی ته د اسلام دعوت ورکو او د شرک نه منی کو او چې کوم معبودان باطله خدایان دوی جوړ کړو د هغې تردید وفرمایل د یو الله د عبادت دعوت یې وله ورکو په دې وخت کې دي مشرکینو دا خبره وکړه چې نعوذ بالله دی مجنون دی او اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب تا د ډیرو خدایانو نه یو خدای جوړ کو دا خو عجیبه خبره ده دا څنګه کیدی شي نو لہذا الله تبارک وتعالی دوی ته دا جواب ارشاد فرمای اولم يتفکروا آیا دوی غور اونکړو ما بصاحبهم چې نشته دوی په مرګره من جنه سلیونتوب ان هو الا نذیر ند دی مگر يرون کې مبین اخکارا اولم يتفکروا آیا دوی غور اونکړو د غور او د فکر دعوت الله جل شانه خلق له ورکړو مونږ ته راکړي ځکه چې کوم خلق متفکر وي سوچ او فکر کولو والا وي د الله جل شانه په کائنات باندې د الله جل شانه په آیتونو باندې د الله جل شانه په احکام باندې سوچ او فکر کوي مفکر خلق وي نو الله تبارک وتعالی هغوی ته د هدایت لارې کولاوي څرنګه چې د الله رب العالمین په نزد باندې د عقلمندو خلقو علامت قرآن کریم دا بیانوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هغه خلق د الله جل شانه په نزد باندې عقلمند دي چې کوم په ناستا په ولاړه په ملاستا په هر حالت کې د الله تبارک وتعالی ذکر کوي د الله جل شانه ذات یادوي څنګه یادوي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې په تخلیق باندې غور او فکر کوي نو تفکر سوچ او فکر کول د الله جل شانه په قدرتونو باندې غور او خوض کول چې الله رب العالمین د اسمان څنګه پیدا کړی دی دا کائنات څنګه پیدا کړی دی دا تفکر ډېر لوی مرتبه لري خو دې ځکه د دوانو دعوت ورکول کیږي یو دا چې خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې غور او فکر وکړي او دویم دا چې د اسمانونو په تخلیق باندې غور او فکر وکړي نو چې کله تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارکه باندې فکر وکړي نو تاسو ته پته ولګي چې 40 کاله دا پیغمبر تاسو په منځ کې پاتې شو او په دې 40 کالو کې چرته هم د مبارک خلینا یو غلط لفظ نه د ادا شوي چرته دروغ نه د ادا شوي چرته خلاف حقیقت خبره په جبه باندې نه دروستي تر دې پورې چې په دغه موقع باندې چې کم مشرکین الته موجود وو د هغو ټولو په جبه باندې یو لفظ ادا شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ونه تاسو فرمایل چې آیا زما 40 کاله ستاسو په منځ کې تیر شو نو زما دا 40 کاله دا ژوند څنګه تاسو بیا مونږه نو ټولو به یک زبان وي ما وجدناک الا صدقا اے پیغمبر مونږ ته
سوا د صداقت نه په بل څه باندې نه لیدلی. نو دا هغه شخصیت دی، دا هغه عظیم المرتبت پیغمبر دی چې مستاسو په منځ کې 40 کاله تیر کو او تاسو ورته صادق او امین لقب ورکوي او مستاسو په نس باندې دی صادق دی، رښتیا ویلو والا دی، امین دی، امانتدار دی او تاسو ټول خپل امانتونه مال او دولت چې د سره امانتن چې دی هغه محفوظ کوي او محفوظ ګڼئ او تاسو دې ته صادق وئ، تاسو په د باندې اعتماد او باور کوئ د دنیا په معامله کې. اوس چې کله د دین معامله رااله دی پیدا پیغمبر تاسو د شرک نه منی کوي، د عقیده توحید دعوت درکوي، نو اوس تاسو دې ته مجنون وئ. ما بصاحبکم من جنه، نشته دی د دې په مرګري سلیونتوب، دا دې باندې سلیونتوب نشته دی. ان هو الا نذیر مبین، نه د دې مگر يرون کی اخکارا. معلومه شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او داسې مخکې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي هغوی ته د دین د دعوت د وجنه چا مجنون ویلی دی او چا لیونی ویلی دی، چا ساحر ویلی دی، چا جادوگر ویلی دی او چا چې دی مفاد پرست ویلی دی، چا یو لقب ورکړی دی، چا بل لقب ورکړی دی. خو همیشه انبیاء کرامو د خلقو د وینا د وجنه، د خلقو د پیغور د وجنه خپل میشن د الله جل شانه دین او د حق پیغام هغه نه د پریخي. او یو کامل ایمان ولا مسلمان هغه وی چې کله ولا يخافون لومة لائم، د خلقو د ملامتیا نه یریږي بنا، چې کله هم د الله په دین باندې د عمل کولو نوبت راشي بغیر د خوف او د یری نه به د الله په دین باندې عمل کوي. داسې به نه وایي چې یاره کچرې دا کار زه د سنت مطابق وکم، په سادګۍ سره وکم او د رسم و رواج نه خلاف کار وکم، د معاشرې د رواج نه خلاف وکم، نو ما ته به خلک پیغور را کوي، ما ته به خلک مفلس وي، ما ته به خلک بخیل وي، ما ته به خلک دا وي. ډېر ګناهونه داسې دي چې موږ او تاسو په خپلو وادونو کې، په خپل غم کې، په خپل خادۍ کې، په خپل نور مراسمو کې چې دغه دا کوو، د الله رب العالمین د دین ښکاره حکمونه پرېږدو، د معاشرې د یری نه، د رسم و رواج د یری نه، د خلکو د پیغور د یری نه. انبیاء کرام او د انبیاء کرامو چې کوم پیروکار وي هغوی به دې خبرې نه یریږي چې یاره ما باندې به خلک ما ته پیغور کوي، ما ته به خلک څه وایي. ما بصاحبهم من جنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي تا باندې نعوذ بالله لیونتوب دی، ته خو زمونږ خدایانو ته بد رد وي، ته خو د یو خدای دعوت ورکوي، دا خو لیونتوب دی، مجنون دی، نعوذ بالله. ان هو الا نذیر مبین، رب کائنات فرمایي چې دا نه مگر ښکارا يرونکي دی، تاسو یری د جهنم نه، دایمي عذاب نه تاسو بچ کړئ. نو د الله صادق او مصدوق پیغمبر د پاره چې داسې الفاظ استعمالیږي قیامت پورې چې څومره اهل حق وي د الله په دین باندې د پیغمبر په اتباع کې هغه عمل کوي، هغې باندې به تنقیدونه کیږي، تنقیص به کیږي، بدرد به وینا کیږي او دغسې مکر و فریب به د هغې خلاف کیږي. خو یو مسلمان به د هغې نه متاثره کیږي نه، همیشه ولا يخافون لومة لائم، د خلکو له ملامتیا نه به یریږي نه، بلکې د الله جل شانه د یو حکم، د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارکه طریقه ژوندې کولو دپاره که څوک خفه کیږي او که څوک خوشحالیږي په هغې باندې به عمل کوي. دا د ایمان د کامل ایمان تقاضا ده. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته 40 کاله کریر او کرکټر او مبارکه زندگی د دې خلکو مخې ته موجود دی. په 40 کالو کې یو عیب، یو نقص، یو کمزوري کوتاهي دوی نه ده موندلي. په خپله صادق او امین لقب سره ورته چې دی هغه خطاب کوي، خو د هغې باوجود چې کله حق دعوت یې ورکړو نو ورته وایي چې دې باندې لیونتوب دی، نعوذ بالله. اولم یتفکروا، آیا دوی غور ونه کړو ما بصاحبهم چې نشته دی دوی په ملګري من جنه څه لیونتوب، ان هو الا نذیر، نه ده دا مګر یرونکي مبین اښکاره.